بسم الله الرحمن الرحیم. زما د تعلیم د ادارو مشرانو ته یو خواست دی چې نن سکولونه لږ ډېر شروع شول، د 5مه پورې چوټیانې دي او د شپږم نه دېخوا لکه ازیریانې ورکړې. نو زمونږ دا خواست دی چې یاره ډېره زیاته سړزي ده، د ماشومانانو ته ډېر غټ تکلیف دی، ولې چې صحت وي نو تعلیم به وکړی شي، او چې صحت نه نو تعلیم بیا نه کیږي. ولې چې ته ماشوم باندې څه چلو شي ناجوړه شي نو بیا به مور او پلار کړیږي، او په کور کې خو مور او پلار اسکول ته راولیږي، خو بهرحال هغه سره لیږلي د مور پلار زړه هم په شا باندې. او دویمه خبره پکې دا وشته چې وایي یاره د 9 بجو نه به وایي کلاس شروع کیږي او تر 3 بجو پورې وایي دا کلاس شروع وي. نو بیا خو د ماسپښین هغه مونځ او دس هغه خو بهرحال زه سکول کې به وکړي، خو لکه د مدرسې باندې غټ دغه رالی فرق رالی، ولې چې 2:30 پاو کم 3 بجې او 3 بجې د مدرسو سبق شروع کیږي، نو هغه سبق هغه سیسټم هم خراب شو. نو بای زمونږ دی ته دا خواست دی چې یو خو دی د وړو له چوټیانې ورکړي، ولې چې دا ماشومانان خرابېږي، دوند ډېر زیات او یخني ده، او سکولونو کې زموږ هغه سهولت نشته چې ماشوم مونږ ولیږو او مونږ ووایو چې یاره د کور نه هغه سکول ښه دی ګرم به ناسي. نو اوس هم په دې های سکول کې ډېر ماشومانان د شپږم داسې دي چې هغوی په ټاټونو ناست دي، په دغه ورته نشته، نو په ټاټونو ناست دي، نو چې په ټاټ ناست نو په فرش ناست نو یخني. نو دی ته هم دا خواست دی چې دی دا چوټیانې ورکړي، او دویم دی ولا دا ټایم صحیح کړي، د 9 نه تر 3 پورې دا خو لکه نامناسبه غوندې ټایم دی. خیر دی دا چوټیانو نه بعد د داسې یو طریقه وکړي چې د سکول دا ټایم سکول کې تیر شي او د مدرسې هغه ټایم په مدرسه کې تیر شي. نو زمونږ د مشرانو ته خاص دی د هر چا خپل بچي دي، څنګه زمونږ د ټولو د خلکو د بچي زمونږ بچي دي، چې ولې نه ما پرون واورېدل چې یاره په دې غرونو کې دا د سپیلي ونې شلله او ګرځي، دغه شان دلته هم دا سپیلي ونې کېږي، سړزي ډېره زیاته ده، ډېره بې انتهایي. نو بایي تاسو ته د اجازانه غونته کې درخواست کوو چې تاسو د تعلیم ادارې له 7 ورځو له بندې کوي، 15 له بندې کوي، او بقایا استادان دي غریبانان هغه هم په تکلیف کې دي، یو ځای بل ځای نه راځي، په دون کې په موټر سایکل راځي، په رشکو کې راځي، هغه اسکیډنټونه ونکړي. دا روزانه مونږ اورو که نه پلان کې ځای کې اسکیډنټ شو، ډنګلي ځای کې اسکیډنټ شو. نو بای تاسو ته زموږ اجازانه درخواست دی چې چوټیانې ورکوي او دا ټایم ټیبل صحیح کوي، او که دې خبرو کې ما نه څه داسې کوتاهي شوي نو معذرت غواړم او والسلام.